بیا منزل را د اذان څه دپاره وشي د اذان دې دپاره وشي خو چې مسجد ته منزل راځئ که نه مسجد ته څه راځئ منزل راځئ دې دپاره اذان وشو که نه نو چې کله اذان وشو بیا به مسجد ته ځان تیاری چې اوس جماعت ته لاړ شي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان کور منځ کوي د عذر د وجې نه بغیر د عذر نه بغیر د عذر خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا زړه می غواړي کنه دا کوم انسان چې په کور کې منځ کوي دا زړه می غواړي چې سمرګری اولېګم او دوی ته اوم چې لرګي راغون کوي وچ او په کور ورلا ورتاو کوي به ورته تیلې ووي دا کور ورلا وسېځي چې بغیر د عذر کور منځ کوي خو چې د عذر د وجې نه کور منځ کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه انسان چې په جماعت کې منځ کوي او بل انسان کور منځ کوي نو د جماعت تامن چې دی دا 20 درجه بهتر دی د هغې مونځ نه چې کم په کور کې کېږي یو روایت کې 15 درجه راغلي بل روایت کې 20 درجه راغلي دا بیا بنا د په اخلاص باندې چې د چا په منځ کې څومره توجه وي د چا توجه زیاته وي نو هغه د 20 درجې چا هغه لږه کمه وي نو هغه 15 درجې معنی دا ده چې کور د 20 پیرې مونځ وکړو او دکه مونځ د یو پیر په مسجد وکړو دواړو ثواب برابر دی 20 ورځې د کور مونځ وکړو مثال په تور د ماسپښین مونځ دی که نه 20 ورځې د کور وکړو او د یوې ورځې ماسپښین مونځ په مسجد کې وکړو د یوې ورځې دا مونځ چې څومره ثواب لري دا د هغې 20 مونځونو نه زیات ثواب لري دومره زیات ثواب لري نو مونځ بغیر د عذر کور کول بیا جایز نه دی چې اذان دی واورېدو ښه چې مسجد ته رالې که نه مسجد ته رالې اذان وشو د اذان جواب دی ورکو په اذان پسې دعا وویله او دستې تازه کو رالې مسجد ته چې مسجد ته رالې نو څه به کوې ګیټ سره به کښېنې مصیبت دا دی که نه دا مسله یاد وساتئ چې په امام پسې به کم خلک ودرېږي مونږ دا مشران وایو تاسو په امام پسې ودرېږئ ولې دا امام انسان دی دته په مونځ کې څه کوتاهي راتلی شي په مونځ کې دته کوتاهي راتلی شي عذر ورته راتلی شي کو چېرته الله دې نه کړي د امام ته مشکل رالو او دی د مانځه نه واپس کېږي نو چې شاته به ده پسې داسې کس ولاړي چې هغه په دې پوهېږي چې مخکې امامت ورکړي چې هغه مخکې امامت ورکړي په دې پوهېږي دا نه چې امام ته دلته مشکل رالو